او دا موبایل دا نه چې بس صرف ځوانانو سره دی، اوس داسې دا ګرځېدلی دی چې بوډاګانو سره هم دی، ماشومانو سره دی، نارینهو سره هم دی، زنانو سره هم دی، ډاکټرانو سره هم دی، استادانو سره هم دی، بس په جیب جیب کې پروت دی. نقصانات یې څه دي او هغه نقصانات د شریعت په نظر کې څنګه دي؟ نو لومړنی نقصان یې دا دی چې دا موبایل د بې حیايي یو لویه ذریعه ده. بې حیايي په دنیا کې به وه، خو دومره نه وه څومره چې د موبایل د راتلو نه پس زیاته شوې. نو لومړنی لوی نقصان یې دا دی چې دا دې سره بې حیايي زیاته شوه، دې سره بې حیايي دا زیاته شوه. کافر چې په 1400 کاله کې څومره محنت وکړو مسلمان ته نقصان نه دی رسولی چې دا موبایل روح کو څومره بې حیايي په دې کې پیدا کړه، څومره بې حیايي په دې کې پیدا کړه. دومره بې حیايي ده پکې چې چار دیواری د دې ضرورت بس نشته، پکار د دیوالونو مون ختم. چار دیواری څه لپاره چې ستا لور خور د هغې عزت پکې محفوظ وي، پردي خلک ورته ونه ګوري. نو چې دا موبایل راغو نو ټوله دنیا صرف یو کس بنا ټول دنیا خلک تا پکې راوست، ستا لور ستا خور چې څه ګوري څه راوتي به د چار دیوارۍ کې دننې زموږ زنانه بې حیا کړي. نو دا دوی نه لویه بې حیایي ده، څومره لویه بې حیایي ده. بل نقصان یې دا دی چې نن مسلمان په ظاهر کې مسلمان دی خو په باطن کې مسلماني ختم شو، خالی او کوک لایو، بس هغه خوند د عبادت نشته، حلاوت نشته. ولې نشته؟ دغه موبایل دغه نو بې حیایي د دې د وجې نه زیاته شوه. یو نقصان یې دغه دی. او د مسلمان د ټولو نه لوی صفت چې دی اسلام وایي هغه څه دی؟ حیا ده. رسول الله مبارک فرمایي دا ایمان او حیا داسې دي چې لکه دوه زامن دوه روریان یو ځای شوي دي، دا جوړ وادي ټوینس دي. څه مطلب؟ چې ایمان وي نو حیا به وي، چې حیا وي نو ایمان به وي. که حیا ختمه شوه نو ایمان هم ختمېږي. رسول الله مبارک فرمایي اذا لم تستحي، کله چې تا کې حیا نه وي که نه فاصنع ما شئت، دغه سړی چې څه کوي نو بس کوي. چې حیا ختمه شي نو انسان چې څه کوي نو دا حیا انسان د ډېرو څیزونو نه رکوي. د څه د وجې؟ د حیا د وجې. هلکه ډېرې بد ناروا بس مړ سترګې پرې شرمېږي، هلکه ډېر د غلط کارو خو د پلار د وجې، هلکه ډېر د ناجایز کارو خو زړه مې غواړي خو بس الله خفه کېږي، رسول خفه کېږي. نو حیا د وجې، حیا د وجې نه رسول الله مبارک تېرېدو نو یو ورور بل ورور ته نصیحت کولو چې هلکې دا د بې حیا کار مه کوه. حضور علیه السلام په دقه موقع وفرمیل چې حیا ایمان دی او ایمانداره سړی به جنت ته ځي. څه مطلب؟ چې مؤمن وي نو دغې به حیا وي، مؤمن بې حیا نه شي کېدی. نو دغه لوی صفت چې کوم د حیا او د موبایل مونږ نه ختم، د موبایل څه دی همون نه ختم. بل جهاد ولې ختم شو؟ ځکه جنگ او جهاد چې دا په جذبې سره کېږي او جذبه په څه سره پیدا کېږي؟ په ایمان سره. د یو سړي په زړه کې ایمان وي نو دی به څنګه برداشت کړي چې یو کافر ستا قرآن پسې د قرآن بې حرمتي کوي، یا یو سړی ستا الله او رسول پسې خبرې کوي، دغې به خامخا جذبه راځي. نو انسان کې جذبه پیدا کېږي د ایمان د وجې نه، او ایمان د څه د وجې نه راځي؟ د حیا د وجې نه راځي. نو چې حیا ختمه شوه نو ایمان هم کمزوري شو، نو لهذا جهاد وغیره څوک یې نوم هم نه اخلي، څوک یې نوم هم نه اخلي، نوم هم نشي اخیستی. نو د حیا د وجې نه دغه جذبه د ایمان، جذبه د حیا، جذبه د جهاد هغه هم څه شي؟ دا ختم شي. نن دومره خلکو ذهنونه الټه شو چې جاهلیت ته مونږ ترقي وایي او پخوانی ذهن شو. پخوا که د کافرانو مشرکانو به راتلو د بیت الله شریف طواف به کولو، مسلمانانو به په خپلو جامو کې کولو، ای به ویل په دې جامو کې مونږ ګناه کړې ده نو جامې به وښکي، بربنډ به یې طوافونه کول، یا به یې چاته ویل جامې راله راکړه، او دې ته به یې ښه کتل چې هلکې مونږ ډېر ښه خلک یو، وګوره دې جامو بربنډ طوافونه کوو. نو نن هم هماغه وخت د جاهلیت نوم بس ترقي ده. ترقي مونږ څه ته یو سړي پینټ شرټ واچوله د حیا جامې اخوا کې ترقي. یو سړی په ناستې پسې په ولاړه خوراک کوو ماډرن صحیح شو، هلکه وایي سم انګریز ښکاري، انګریز زموږ په ذهن کې بس نو حیا ختمه شوه، دې حده پورې دا ختمه شوه چې جاهلیت او بې حیایي ته مونږ نوم د ترقۍ دا کېښود، نوم هم ورته څه دا ترقي ایښی. نن په بازار کې د 5 او 6 کالو ماشومې له چې جامې اخلي که نه د لستوڼو جامې به ورته نه میلاوېږي. اول میلاوېږي نه که میلاوېږي نو په ښه ډیزاین کې او په ښه دغه کې نه میلاوېږي. یاره وایي بس دا نن سبا فیشن دی نو ماشومانو بس لستوڼې ختم، لستوڼو والا جامې نشي پیدا کولی. نری
خډبل جامې نشي پیدا کولې غټي لوپټي والا وایي رب دې زره خدای لوپټه داسه ولې به هي تور دی کنه دکاندار وای خلک خو خیدا سم نری لوپټي غټ لوپټي څوک سکي نو دغه څه ده کنه په دروغ وایم نو بهای دوم نه هدا پورې وسی چې تاسو د ستوم لباس نه ملایږي تاسو په خشته جامو کې درون درنی لوپټي والا کپڑے نه ملایږي او د بازار او د خار خبرې مو په کلی کې مدکه حل ولې داغه استعمال کول کې نشته دکاندار وایي زه براوړم غټي لوپټي خو څوک یې خوخای نه ولې نه خوخای حیا نشته او حیا ولې ختم صدق موبایل یو غټه ذریعہ ورکی دا موبایل دی نو موبایل لوګمنه د ټولو نه لوی نقصان چي دی بهای سره زیات شو بهای څه شو